تحریک انصاف هغه ګوند چې یوه زمانه کې د انصاف، اغتصاب او بدلون نارې یې په خره ژبه وي، نن ورځ په خپله د بېاعتمادۍ، داخلي سازشونو او ماتېدو ښکار شوي دي. خو څه هم عمران خان لا هم د زندان له دیوالونو نه د انقلاب خبرې کوي، خو حقیقت دا دی چې نه خو ګوند قیادت په کارکنانو باور لري او نه کارکنان په مشرانو. دا بېاعتمادي یو داسې مرحلې ته رسېدلې چې تحریک انصاف سوشل میډیا مجاهدین کومو چې به پخوا مخالفین پناه کول، اوس په خپله د خپل ګوند په قیادت یې دا تورونو، تانو او کنزلو توپان جوړ کړی دی. تحریک انصاف چې په خپله به یې د شفافیت دعوه لرله، نن د خپلو پخوانو وزیرانو په کروڑونو روپو د غبن په کیسونو خاموشه دي. د خزانې پخوانی صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه چې تورونه پرې لګېدلي دي چې د 14 کروڑو په غبر کې ککړ دی، خو هغه لا اوس هم بې د حسابه کتابه ګرځي. بل پلو اعظم سواتی د خپل ګوند د سپیکر سلیم سواتی په ضد دعوه کړې چې هغه د پیسو په بدل کې نوکرۍ خرڅې کړي دي. دا خو هغه سلیم سواتی دی چې د الیکشن نه وړاندې به د کرپشن نه پاک د پاکستان نارې وهلې. د سوشل میډیا هغه لشکر چې عمران خان د خپلو مخالفینو په ضد جوړ کړی و، نو اوس هغه لشکر د پی ټی آی د قیادت د مرۍ پړي ګرځېدلي دي چې مخالفین به یې د چور او د لوټمارو په نوم بلل. نن په خپله وایي چې قیادت یې کرپټ دی، د اسټابلیشمنټ لاسپوڅي دي او شخصي مفاداتو لپاره کار کوي. کو په سیاسي پارټو کې قیادت فاسد او کارکنان بېواکه وي، نو آیا دا یو سیاسي ګوند کېدی شي؟ خو ثابتېږي داسې چې دا یو شخصي ملتي نېشنل کمیټي ده. د تحریک انصاف بیانیه چې پخوا به یې د نوي پاکستان لپاره زړونه ګټلي وو، نن د دومره داخلي تضاداتو ښکار شوې ده چې د اغتصاب، قانون او بدلون خبرې اوس طنز ښکاري. په ښکاره دا یو ګوند دی، خو په اصل کې یو پټمخې بازار دی چې پکې هر څوک د خپل قیمت ټاکنه کوي، څوک د ټویټ قیمت، څوک د وفادارۍ او څوک د چوپ پاتې کېدو. خو حقیقت دا دی چې تحریک انصاف نن هغه ځای ته رسېدلی کوم چې د جالیر خلاف انجام وي. قیادت د خپلو مفاداتو اسیران دي، کارکنان د ناامیدۍ ښکار دي او د تبدیلۍ چغې اوس د مات ساز په غږ بدلې شوي دي. خو اوس سوال دا نه دی چې ګوند به پاتې شي کو نه، بلکې سوال دا دی چې دا کوم انصاف و چې اوس د خپل نومه هم شرمېږي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.